الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بدرود شريف شوقا محبت سروا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معززو کشرانو مشرانو، تاسو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. چونکه استاد محترم نشتا او هغوی کلی ته تللی دي، نو د هغوی په اجازت سره به یو څو خبرې ستاسو د وړاندې عرض کوم. رب کریم نه دعا ده مولای کریم زموږ نه څه غلطي کمې بیشي وشي موږ ته معافي را نصیب کړي. معززو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن کریم آیت تلاوت کړلو. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: وانزل الله عليك الكتاب والحکمه، او اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، الله تعالی په تاسو باندې کتاب نازل کړو او حکمت. وعلمك ما لم تكن تعلم، او تاسو ته د هغه څه علم راکړلو د څه علم چې تاسو ته نو. وکان فضل الله عليك عظیما، او دا د الله تعالی په تاسو باندې لوی فضل دی. د دې آیت په تفسیر کې مشهور مفسر قرآن امام ابن جریر طبرانی رحمت الله تعالی علیه په خپل تفسیر طبری کې لیکي، وای په دې آیت کې د کتاب نه مراد چې دی هغه قرآن عظیم الشان دی، چې دا د ټول جهان والو لپاره نصیحت دی. او فرمایي په دې آیت کې د حکمت نه مراد چې دی هغه وعظ او نصیحت، حلال حرام وغیره احکامات دي. او فرمایي د علم نه مراد چې دی هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ما کان و ما یکون علم دی، یعنی هغه څه چې په دنیا کې شوي وو او څه به کېږي، د دې ټولو علم الله تعالی خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته عطا کړی دی. او دا د الله تعالی په محبوب علیه الصلاۃ والسلام باندې ډېر لوی فضل دی. چونکې زموږ د بیان موضوع چې دا هغه د علم اهمیت او فضیلت دی، او بیا د علم مصطفی صلی الله تعالی علیه و آله وسلم متعلق ده، نو موږ به د علم په باره کې اورو. معززو، الله تعالی د مخلوق د هدایت لپاره کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام را لېږلي دي. او دا سلسله د نبوت چې وه دا یې د ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام نه شروع کړې وه، او په ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې ختم کړله. او الله تعالی حضور علیه السلام مبارک ته یو جامع او مکمل کتاب قرآن مجید چې دی هغه عطا کړی دی. معززو، د قرآن کریم د وحی آغاز چې شوی هغه د لفظ اقرأ نه شوی، یعنی اے محبوب علیه السلام تاسو ولولئ. دا وحی چې وه دا په 15 آیتونو باندې مشتمله وه، چې په هغې کې د انسان د تخلیق او د پیدایش نه وروستو چې دی هغه د علم او د قلم ذکر دی. الله تعالی غواړي چې خپل بندگان د علم د زینت نه چې دی هغه منور کړي. او حضور صلوات و سلام مبارک هم دې دنیا ته د دې مقصد دپاره تشریف راوړی، چې د جهالت کمې تیارې او د کفر او د شرک کمې جړلې چې دي هغه ختمې کړي د ویښ نه، او د دین اسلام هغه رڼاګانې چې دي هغه خورېږي. نو حضور صلوات و سلام به هر خاص او عام ته دا دعوت ورکولو چې راشو علم دین طرف ته راغب شه. حضور صلوات و سلام د بېشماره احادیثو نه د علم دین زده کړې فضیلت او اهمیت پته لګي. حضور صلوات و سلام مبارک حدیث ته فرمایي: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. فرمایي د علم طلب زده کړه چې دا
دا په هر مسلمان سړی او ښځې باندې فرض ده. نو انسان له پکار ده چې د خپل د ذات او د کائنات په باره کې د هرې ښې او بدې خبرې علم وي، او دا ټول د علم دین زده کړې نه بغیر ممکن نه ده. او فرمای انسان له دومره علم زده کول پکار دي چې د شپه او ورځ چې دا د اسلامي تعلیماتو مطابق چې دا تیرې شي. نو موږ له پکار دی چې موږ په خپله هم علم دین زده کوو، نور کسان هم علم دین طرف ته رابلو. حضور صلوات و سلام مبارک بل حدیث دی، فرمای العلم النور، علم چې دی دا یو رڼا ده. نو که چېرته یو سړي سره رڼا وي او دته مخکې چې تیارې راځي نو دی به په هغې ته په اسانۍ سره تېرېږي، او که چېرته یو سړي سره رڼا نه وي نو دی چې څومره هم مخکې په زندګۍ کې تیارې تکالیف او مصیبتونه راځي نو دی به پریشانه وي. حضور صلوات و سلام مبارک مسجد نبوي ته تشریف راوړلو نو څه ګوري چې په مسجد نبوي کې چې دی 2 مجلسونه لګېدلي دي. یو مجلس چې دی هغه د ذکر مجلس دی او بل مجلس چې دی هغه د علم مجلس دی. نو حضور صلوات و سلام مبارک راغی او د علم په مجلس کې شرکت وکړلو. کله چې دا دواړه مجلسونه ختم شو صحابه کرامو ته تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د علم په دې مجلس کې ولې شرکت وکړو؟ نو حضور صلوات و سلام مبارک ورته وفرمایل چې دواړه مجلسونه یعنی د ذکر مجلس او د علم مجلس چې دا الله تعالی ته خوښ دي، خو د الله تعالی په نزدیک د ټولو نه غوره او فضیلت والا مجلس چې دی هغه د علم مجلس دی. نو وی فرمایل وایي ځکه ما زه رالم او د علم په مجلس کې چې دی هغه ما شرکت وکړو. نو دې واقع نه دا معلومه شوه چې حضور صلوات و سلام مبارک د علم دین مجالسو سره ډېر محبت کوو. مونږ له هم پکار ده چې مونږ سره هم فارغ وخت نو په علم دین په مجلسونو ته ځو او هلته شرکت کوو. دا به زموږ دپاره د فایدې سبب ګرځېږي. بل حدیث کې راځي حضور صلوات و سلام مبارک فرمایي اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، فرمایي د مور د غېږې نه والی تر قبره پورې چې دی هغه علم دین حاصل کړي. نو مور او پلار له پکار ده چې بچي ته د پیدایش په وخت باندې ټاټا پاپا ممي ډیډي وغیره دا دې ورته نه ښایي، بلکې د الله تعالی ذکر او د حضور صلوات و سلام مینه چې دا دې بچي ته ښودل پکار دي. حدیث مبارک کې راځي حضور صلوات و سلام فرمایي وای د عالم سړي فضیلت په عابد عبادت کوونکي باندې داسې دی لکه څنګه چې زما فضیلت په ټولو صحابه او په ټولو مخلوقاتو باندې دی او په ټولو انبیاء کرامو. او بیا فرمایي حضور صلوات و سلام چې بېشکه الله تعالی او د هغه فرشتې تر دې پورې دا واړه میږي چې دي په دې وړو کورونو کې چې اوسېږي، وایي دوی په هغه کس باندې سلامونه لیږي څوک چې د علم دین زده کړې دپاره د کور نه راوځي. نو موږ له هم پکار ده چې کله هم داسې د دین محفل ته ځو نو اول نیت دا کوو چې زه د علم دین زده کړې دپاره راځم، نو دا به زموږ دپاره د فایدې سبب ګرځي. بل حدیث مبارک کې راځي حضور صلوات و سلام مبارک فرمایي من خرج فی طلب العلم سهل الله له طریق الجنه، فرمایي څوک چې د علم دین د طلب دپاره راووتو نو الله تعالی به د دې کس دپاره د جنت لاره چې دی هغه اسانه وګرځوي. سبحان الله. نو حضور صلوات و سلام به د علم دین دپاره دعاګانې هم په کثرت سره کولې، او دا دعا به یې ویله چې اللهم ربي زدني علما، ای الله زما په علم دین کې چې دی اضافه وکړي. نو موږ له هم پکار ده چې دا دعا چې دا په کثرت سره وایو، الله تعالی به د دې دعا په برکت سره موږ ته علم دین نصیب کوي. او دا دعا به په کثرت سره کوله چې اللهم انی اسألک علما نافعا، ویل به ای الله زه ستانه د هغه علم سوال کومه طلب کومه کم علم چې زما دپاره نافع فایدهمند وي. علم نافع هغه علم دی چې انسان نه چې دی هغه فایده ورکوي. رب کریم دې موږ ته دا علم نصیب کړي. حضرت سفیان بن عیینه رحمت الله تعالی علیه فرمایي وی عالم هغه نه دی چې دی ښه او بد پیژني، فرمایي عالم هغه کس دی چې دی ښه وپیژني نو په دې باندې عمل وکړي او بد وپیژني نو د دې نه ځان منع کړي. نو موږ له هم پکار ده چې موږ ښه پیژنو نو په هغې باندې عمل کوو، او که بد موږ پیژنو نو د هغې نه د ځان منع کوو. دغه رنګې
حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چا چې علم دین د دې مقصد د پاره حاصل کړلو چې دې په د علماو سره مقابله وکړي، نعوذ بالله، یا په د جاهلانو سره جګړه وکړي او یا د خلکو مال په اخري، چا چې د دې مقصد د پاره وي علم حاصل کړلو نو دې خپل ځان د پاره په کثرت سره د جهنم اور چې دې هغه طلب کوي. رب کریم دې مونږ له داسې زده کړې نه بچ او محفوظ کړي. فقهای کرام فرمایي وای د علم دین زده کولو چې دی هغه 5 درجې دي. اولنۍ درجه چې دا هغه علم دین په غور سره اورېدل دي. فرمایي دویمه درجه چې دا هغه خاموشي اختیارول دي. بیا فرمایي درېیمه درجه د علم دین زده کولو چې دا هغه شی یادول دي. بیا فرمایي څلورمه درجه د علم دین زده کړه چې دا هغه په خپل علم باندې عمل کول دي. او فرمای فقهای کرام وایي 5مه درجه د علم دین زده کولو چې دا هغه علم چې دی هغه نورو ته خورول دي. رب کریم دې موږ ته داسې علم نصیب کړي چې موږ یې نورو خلکو ته خور کړو، او رب کریم دې موږ ته په دې 15 واړو درجاتو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. معززو، حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د علم دین اهمیت چې دی دا صرف تر اقوالو پورې نه محدود کړی، بلکې د دې لپاره عملی کوششات کړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دار ارقم کې صحابه کرامو ته د علم دین زده کړه ورکوله. دا دار ارقم چې و دا د مکې معظمې نه بهر په غرونو کې واقع یو ځای و. صحابه کرام علیهم الرضوان ته به چې کله هم فارغ وخت میلاو شو نو هغوی به دې دار ارقم ته راتلل او د علم دین کومه تنده چې دا هغه به یې ماتوله، او دا سلسله دغه رنګې د 14 کالو پورې جاري وه. خو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته هجرت وکړو او دغه په کمه عرصه کې په 14 کالو کې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک داسې عالمان او حافظان په دار ارقم کې تیار کړل چې هغوی مخکې لاړل او دا علم دین چې دی دای مخکې خور کو. نن سبا دا مونږ ته را رسېدلی دی. دا د صحابه کرامو او د تابعینو تبع تابعینو اولیاء کرامو خدمتونه دي د علم دین دپاره، او د هغوی چې دی د دې دپاره ډېرې سختۍ او تکالیف تیر کړي دي، ځکه دا علم دین چې دی دا نن مونږ ته را رسېدلی دی. دا خو مونږ واورېدل د علم دین د اهمیت او فضیلت په باره کې. بس راځئ ګورو چې الله تعالی په خپل مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات فضیلت والا علم چې دی هغه چاته ورکړی دی. معززو، الله تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته علمی او جسمانی په هر لحاظ سره په ټولو مخلوقاتو ورته فضیلت ورکړی دی، او الله تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته په علمي لحاظ سره داسې عظیم الشان او بې مثله سند ورکړی دی چې په مخلوقاتو کې بل چاته هغه علمي سند چې دی هغه نه دی ورکړی. الله تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي وانزل الله عليك الكتاب والحکمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فرمای الله تعالی په تاسو باندې کتاب نازل کړو او حکمت، او تاسو ته د هغه څه علم راکړلو د څه علم چې تاسو ته نه و، او دا د الله تعالی په تاسو باندې لوی فضل دی. دغه رنګې بل آیت کې راځي الله تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمای عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. فرمای په غیب باندې پوها، یعنی الله چې دی دې چاته د غیب خبر نه ورکوي، لیکن په رسولانو کې چې د چا نه راضي شي هغه ته د غیب خبر ورکوي. نو الله تعالی چې دی هغه خو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه راضي دی، بلکې الله تعالی چې دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام رضا غواړي. د الله تعالی رضا چې دا هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په رضا کې ده. ځکه الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي فلنولینک قبلة ترضاها. فرمایي ای محبوب علیه الصلاۃ والسلام تاسو هغه طرف ته مخ وګرځوئ په کم طرف چې تاسو راضي یئ. نو الله تعالی چې دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام رضا غواړي، نو الله تعالی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه رضا دی، بلکې د الله تعالی رضا د حضور علیه الصلاۃ والسلام رضا چې دا هغه د الله تعالی رضا ده. دغه رنګې بل آیت کې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وای د الله تعالی دا شان نه دی ای عام خلکو چې تاسو ته د غیب خبر راکړي، لیکن په رسولانو کې چې چاته خوښه شي او د چا نه راضي شي هغوی ته الله تعالی د علم غیب خبر ورکوي.
نو عزتمندو که د دې آیت په تفسیر کې مونږه تفسیر جلالین راوالو، که مونږه تفسیر قرطبي راوالو، که مونږه تفسیر مدارک راوالو، که مونږه تفسیر خازن راوالو، که مونږه تفسیر بیضاوي راوالو، که مونږه تفسیر مدارک راوالو، ټول مستند تفاسیر د دې آیت په تفسیر کې لیکلي چې د دې علم نه مراد چې دی هغه د حضور صلوات و سلام د ما کان و ما یکون علم دی، یعنی هغه څه چې په دنیا کې شوي وو او څه به کېږي د دې ټولو علم الله تعالی خپل محبوب علیه الصلاة وسلام ته عطا کړی دی او دا د الله تعالی په حضور علیه الصلاة وسلام باندې ډېر لوی فضل دی. د حضور علیه الصلاة وسلام مبارک په علم باندې بېشماره د قرآن کریم آیتونه او احادیث موجود دي. یو ځل حضرت ابو زید رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ځل حضور علیه الصلاة وسلام مبارک د سحر منځ وکړلو، فرمایي چې کله حضور صلوات و سلام د سحر منځ وکړلو نو منبر ته تشریف راوړلو او خطبه یې شروع کړله. حضرت ابو زید رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي کله چې حضور صلوات و سلام خطبه شروع کړله نو تر دې پورې چې د ماسپښین وخت شو وایي حضور صلوات و سلام بیا تشریف ویوړلو او د ماسپښین لمونځ چې دی هغه ادا کړلو. فرمایي چې کله حضور صلوات و سلام د ماسپښین لمونځ ادا کړلو نو دغسې حضور صلوات و سلام مبارک بیا منبر ته تشریف راوړلو او وی خطبه یې شروع کړله. حضرت ابو زید رضی الله تعالی عنه فرمایي وی تر دې پورې چې د ماښام وخت شو فرمایي وی حضور صلوات و سلام مبارک مونږ ته په دې کم وخت کې د ما کان و ما یکون علم راکو. بخاري شریف الفاظ دي. فرمایي هغه څه چې په دنیا کې شوي وو او څه به کېږي د دې ټول علم د حضور صلوات و سلام چې دی مونږ ته په دغه لنډ شانتې وخت کې عطا کړل. نو الله تعالی خپل محبوب علیه الصلاة وسلام ته په دې مخلوقاتو کې فضیلت والا علم ورکړی دی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وہی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی القندہاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وہی په دې دنیا په دې کائنات کې د ټولو نه غیب پټ چې دی هغه د الله تعالی ذات دی او الله تعالی په حضور صلوات و سلام مبارک باندې دومره فضل عظیم او دومره لوی انعام کړی دی چې حضور صلوات و سلام مبارک ته خپل دیدار عطا کړی دی. سبحان الله. او دغه رنګې د الله تعالی علم چې دی هغه ذاتی علم دی او د حضور صلوات و سلام مبارک علم چې دی هغه عطایي علم دی. الله تعالی چې دی حضور صلوات و سلام ته عطایي علم ورکړی دی او د الله تعالی علم چې دی هغه ذاتي دی. نو بعض خلک وایي چې د الله تعالی الله تعالی هم په غیب باندې پوهه دی، حضور صلوات و سلام هم په غیب باندې پوهه دی، نو وایي دا شرک شو، نعوذ بالله. نو دا هیڅ چرې شرک نشي کېدی ځکه د الله تعالی علم چې دی هغه ذاتي علم دی او د حضور صلوات و سلام علم چې دی هغه عطایي دی. د الله تعالی په عطا سره الله تعالی چې ورته کله خوښه شي ورکوي. نو ځکه چې الله که مونږ سوچ وکړو الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي انه هو السمیع البصیر، بېشکه الله تعالی چې دی اورېدونکی او کتونکی ذات دی. او که مونږ داسې سوچ وکړو نو انسان چې دی هغه هم اورېدل او کتل کولی شي، نو دا خو د الله تعالی د صفت سره بیا برابر شو، نعوذ بالله. نه، بیا خو پکار وه چې انسانانو غوږونه او سترګې چې دی دا مونږ کټ کړی وي ځکه چې دا خو د الله تعالی د صفت سره برابر شو. نه، هېڅ چرې نه. د الله تعالی سماعت او بصارت چې دی هغه ډېر لوی دی او د مخلوق سماعت او بصارت چې دی هغه ډېر کمزوری دی. نو دغه شانتې مونږ وایو چې د الله تعالی علم چې دی هغه زمونږ حد نه رسي چې دومره لوی دی، زمونږ په تصور کې نه راځي. او د حضور صلوات و سلام علم چې دی مونږ وایو چې هغه په مخلوقاتو کې افضل دی. د صحابه کرامو نه هم د انبیا کرامو نه هم په ټولو مخلوقاتو کې د حضور صلوات و سلام علم چې دی هغه افضل دی او د الله تعالی علم چې دی هغه خو زمونږ په تصور کې نه راځي، هغه دومره لوی دی. نو د الله تعالی علم چې دی هغه ذاتي علم شو، د حضور صلوات و سلام علم چې دی هغه عطایي علم شو. دغه رنګې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی و یو ځل حضور صلوات و سلام مبارک په کور کې تشریف فرماو او وی زه ورسره هم ناسته ومه. نو وی ما ترې تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په امتیانو کې به داسې یو امتي وي
چې د هغه نیکیانې چې دي هغه د دې اسمان د ستورو برابري. وایي حضور صلوات و سلام مبارک خاموش شو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما ته بیا تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په امتیانو کې به داسې یو امتي وي چې د هغه نیکیانې چې دي هغه د اسمان د ستورو برابر وي. فرمایي حضور صلوات و سلام خاموش شو. دا فرمایي وایي کله چې ما په درېیم ځل د حضور صلوات و سلام مبارک نه تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په امتیانو کې به داسې یو امتي ستا وي چې د هغه نیکیانې چې دي هغه د اسمان د ستورو برابر وي. نو حضور صلوات و سلام وفرمیل چې ها او زما په امتیانو کې چې د چا نیکیانې د اسمان د ستورو برابر دي فرمایي هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. سبحان الله. نو ما ته تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نیکیانې خو د اسمان د ستورو برابر دي. نو ما ته تپوس وکړو چې داسې څوک شته ستا په امتیانو کې چې د هغه نیکیانې چې دي هغه د اسمان د ستورو نه هم سیوا وي. نو حضور صلوات و سلام مبارک وفرمایل چې او زما په امتیانو کې چې د چا نیکیانې د اسمان د ستورو نه هم سیوا دي هغه ستا اباجان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. سبحان الله. نو الله تعالی حضور صلوات و سلام ته داسې عطایي علم ورکړو چې دا ورته هم پته ده چې په مخلوقاتو کې د اسمان د ستورو برابر د چا نیکیانې دي او د اسمان د ستورو نه سیوا د چا نیکیانې دي. نو الله تعالی حضور صلوات و سلام مبارک ته په علم باندې چې دی هغه په ټولو مخلوقاتو کې فضیلت ورکړو او داسې علم چې دی بل چاته نه عطا کړی او حضور صلوات و سلام ته الله تعالی بې مثل او بې مثال علم ورکړو. دغه رنګې قرآن عظیم الشان د حضور صلوات و سلام د اوصافو کمالاتو او معجزاتو نه ډک دی. قرآن مجید د حضور صلوات و سلام هر یو وصف بیان کړی دی. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو چې مونږ ته د حضور صلوات و سلام چهره مبارکه بیان کا نو قرآن عظیم الشان جواب راکوي والضحا. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د آقا علیه صلوات و سلام زلف مبارکه بیان کا نو قرآن عظیم الشان جواب راکوي واللیل اذا سجا. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د محبوب علیه صلوات و سلام سینه مبارکه بیان کا نو قرآن عظیم الشان جواب راکوي الم نشرح لك صدرك. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د محبوب صلوات و سلام سترګې مبارکې بیان کا نو قرآن عظیم الشان جواب راکوي الم نجعل له عینین. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو چې مونږ ته د حضور صلوات و سلام شونډې مبارکې بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکوي ولسانا و شفتین. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د محبوب علیه صلوات و سلام اخلاق بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکوي وانک لعلی خلق عظیم. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د حضور صلوات و سلام مبارک خاصه رحمت بیان کا نو قرآن عظیم الشان بیا جواب راکوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو چې مونږ ته د حضور صلوات و سلام نظر مبارک بیان کا نو قرآن عظیم الشان جواب راکوي ما زاغ البصر وما طغى. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو چې مونږ ته د محبوب علیه صلوات و سلام رسالت بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکوي یا ایها الرسل. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو چې مونږ ته د حضور صلوات و سلام نبوت بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکوي یا ایها النبی. که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو چې مونږ ته د حضور صلوات و سلام علم بیان کا قرآن عظیم الشان بیا جواب راکوي وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. او که مونږ د قرآن عظیم الشان نه تپوس وکړو مونږ ته د محبوب علیه الصلاة والسلام ختم نبوت بیان کا قرآن عظیم الشان جواب راکوي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نو عزتمندو قرآن عظیم الشان د حضور صلوات و سلام هر یو وصف کمالات او معجزات بیان کړي دي. که مونږ وس کینو نو مونږ به د دنیا نه لاړ شو خو د حضور صلوات و سلام کمالات معجزات او اوصاف چې دي دا به بیان نشي. نو رب کریم نه دعا ده مولای کریم زموږ نه په دې بیان کې څه غلطي شوي مولای کریم موږ ته معافي را نصیب کړي او مولای کریم موږ ته په خپله هم د علم دین زده کولو او نورو ته د ښودلو توفیق را نصیب کړي.